کتونکو پخوانی سېنیټر بهرامن خان تنګي را سره موجود دي. د هغه نه به پوښتنه کوم چې دغه کومه دهشتګردي روانه ده. آیا موږ په خپل ملک کې د خپل ادارو د خپل ملک صفت نشو کولی؟ او چې صفت یې کوو نو بیا به دغه لونډې لپاړې د یهودي لابي او دغه خلک به مخې ته روزي او هغوی به چې کوم دی نو بیا مختلف قسم پروپاګانډې کوي. نو په دې هر څه باندې به د بهرامن خان تنګي سره خبرې اترې کوو چې هغوی په دې هکله باندې څه وایي. موږ هم دغه پوښتنه به کومه آیا موږ د خپل ملک صفت هم نشو کولی، د خپل ادارې صفت هم نشو کولی چې کوو نو بیا به داسې نتیجې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان شیرپور صاحب، ستاسو د دې ملک د دې صوبې او د دې خاورې په سیاست کې ډېر لوی نظر دی. تاسو د ډېر ګراس روټ نه راغلي او نن په نیشنل سطح باندې ستاسو خدمات دي. خو تاسو وګورئ چې پرون مولانا صاحب شهید شوی دی، خو د مولانا صاحب په شهادت باندې هم داسې ویلاګز به اورئ، داسې انټرویوز به اورئ، داسې تقاریر به اورئ چې بیا د پښتنو او د ادارو په منځ کې د جنګولو سوچ دی او فکر دی. خبره دا ده چې مولانا صاحب د پاکستانیت کردار ادا کړی دی، هغه د پاکستان د حکومت د پاکپوش د کردار خبره کړې ده او هغه کردار چې دغه پوره دنیا نه پټ نه دی، ولې چې نن پوره حته چې کومه ده هغه د جنګ نه ختمه کړه، امن رالو، زه پاکستان کې امن رالو، پاکستان کې هغه حالات چې کوم دي هغه دونه خراب نشو. خو زه علب خان صاحب یو خبره کوم چې څو پورې زما په پارلمان کې دننه او د پارلمان نه بهر د پښتنو د بچو په لاشونو څوک سیاست کوي، پاک فوج خلاف تقاریر کوي، د پاکستان د سکیورټي فورسز خلاف، نو زه دا چې دي نو دوی ته پاکستانیان نه وایم. او دغه وجه چې نن د موجوده حکومت د پی ټی آی په حکومت کې د دې نااهله وزیر اعلی په حکومت کې 80% دهشتګردي زیاته شوه. زما د بچو لاشونو چوتیږي، زما د پاک فوج لاشونو چوتیږي، زما د علماء کرام د شیخ الحدیث د محمد ادریس صاحب شانتي شخصیت هغه شهید کیږي. نو زه دا وایم چې د دې ذمہ دار ډایرکټ او انډایرکټ موجوده حکومت دی، ولې چې د هغې په حکومت کې نن دهشتګردي 80% زیاته شوه. او موږ دا ویو چې ټي ټي پي تنظیم چې کوم دی هغه دهشتګرد دی، هغه هغوی ته دهشتګرد تنظیم ویلو ته تیار نه دی. نن هم چیف منسټر دا وایي چې یاره کومې دماکې دلته پاکستان کې کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دې کې ټي ټي پي انوالو دي، دې کې طالبان رژیم انوالو دي. نو حکومت ته ثبوت ورکړي که نه، کوم ثبوت چې یونایټډ نیشن هغه ورکوي، صوبایي حکومت یې ورکوي، ادارې یې ورکوي، مرکزي حکومت یې ورکوي. نو نن د صوبې یو وزیر اعلی غواړي چې ثبوت ورکړي. د ټولو نه غټ ثبوت دا دی چې کوم ځای کې خودکش شوې ده هلته به د ټي ټي پي سړی انوالو وي، کوم ځای کې چې خودکش شوې ده هلته به ټي ټي پي سړی انوالو وي. نو کوم خلک چې مردار کېږي په خودکش کې او بیا هلته وګوري چې دا د افغانیان دي، نو د دې نه غټ ثبوت نور څه دی. خو زه اخري خبره وکړم علب خان صاحب چې د بدقسمتۍ خبره ده چې موږ نن دغه شانتي لاشونه اوچتو، زموږ خاوره به سره کېږي په وینو باندې، خو موږ بیا هم د پاک فوج سره د ملک سره د اتفاق اتحاد مظاهره نه کوو او موږ هم دغه سوچ لرو چې یاره زه د خپل نیمې خښتې دیوال ودروم او زه خپل سیاست چپ کوم. مارکه خښتې پرې موږ له څنګه منځل پکار زما سوچ دا دی چې کوم دی کې انډیا به په دا کوم حالات چې دی وخت کې جوړ دي په دې حته کې، نو دغه ځای کې به انډیا ډېره په نظر راتله. نن الحمدلله د وزیر اعظم پاکستان د فیلډ مارشل عاصم منیر د سکیورټي فورسز او د پاک فوج او د پاکستان د 25 کور غیرمتمندو عوامو په وجه سره نن په دې پوره سینارو کې تاسو وګورئ د انډیا نو نشان نشته. موږ د سیلف ډیفنس کې دا دوه خبرې کوو. سیلف ډیفنس کې د آرټیکل 51 روسي چې د کوم یونایټډ نیشن دی د هغې لاندې زه انډیا ته دننه تللی شم، زه د خپل دهشتګردۍ بدله اخیستی شم څنګه چې ما واخیسته. په هر یو ملک کې چې زما خلاف دهشتګردي کېږي، د هغه خاوره استعمالیږي، زه هلته ځم به او هلته به حمله کوم او هغه دهشتګرد ټکانې به ختموم چې د کومو ټکانو نه زما په ملک باندې زما په عوامو حملې کېږي.